صفحہ نمبر 31 سورة الصف مدنیت دا سور صف تے پا مدینہ منورہ کی نازل شوی دے وہی 14 آیتا او پدی کے 16 آیتون دی وفیہا رکوعان او پدی کے 2 رکوگانی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم سورة صف مدنیت دا سور صف تے پا مدینہ منورہ کے نازل شوی صورت تے وہی 14 آیتا او پدی کے 16 آیتون دی وفیہا رکوعان او پدی کے 2 رکوگانی دی اللہ دی پسہی طریقے سرا ما تا دا ویلو او تاسو تا پی اللہ تعالی دا پویا او دا عمل توفیق ما سر را نصیب کی دا سورة الصف ما قبل چې کم صورت تیر شوی دی سورة الممتحنه د دې د ما قبل سره څه تعلق دی نو په سورة الممتحنه کې مؤمنانو ته د غلطو کارونو باندې زجر چې مؤمن بنده به غلط کارونه نه کوي او په هغې باندې د الله د طرفه پې زجر نو دلته هم چې کم دی په سورة الصف کې مؤمنانو ته پا غلطو ویناگانو باندې زجر دے چې مؤمن بنده به چې کم دی غلط قول بنه اختیاري غلط خبرې بنه کوي په هغې باندې زجر دی والکه غلی کینې نو د دې چې کم دی د ماقبل سره دغه تعلق دی په ماقبل کې په غلطو کارونو باندې زجر دی او په دلته په غلطو اقوالو باندې زجر دی آیت نمبر 1 پدې کې د الله تعالی د تسبیح ذکر دی او د الله تعالی د تسبیح سره چې کم دی د الله تعالی توحید ثابتېږي چې په ځمکه کې او په آسمانونو کې چې څومره مخلوقات دي دا د الله تعالی څه بیانې د الله تعالی لوی بیانې نو په تسبیح کې چې کم دی د الله تعالی توحید پدې کې ثابت کیږي سبح لله پاکی بیانوي د الله تعالی ما فی السماوات هغه سټي په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه سټي په ځمکه کې دي وهو العزیز الحکیم او الله تعالی غالب د حکمت خاوند دی یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون آیت نمبر 2 پدې کې مؤمنانو ته خطاب دی مؤمنانو ته مؤمن بنده دا به دروغي خبرې نه کوي او دروغي خبرې چې کم دی دا په 2 قسم دي یو سړی چې کم دی په تیر شوي زمانه کې کارونه نه دي کړي او دې خبرې کوي وی ما دا کړي دي ما دا کړي دي ما دا کړي دي حالانکه هیڅ یې مې نه کړي نو په ماضی کې په ماضی په زمانه کې به هم چې کم دی مؤمن بنده بسنه بنوي دروغ بنوي او دویم هغه مؤمن دی چې راتلون کې زمانه کې چې کم دی خبرې کوي خو کوي نه دم به دروغ کې شامل دی لکه یو سړی وي زه به چې کم دی سبا بدا کومه او بل ورځ بدا کومه او بل ورځ بدا کومه را روان هفته کې بدا کوم او مینس کې هیڅ سم نه کوي نو په تیر شوي زمانه کې به هم د کم دی یو کار نه دی کړی د ځان ځان نه خبرې نه کوي او په راتلونکي زمانه کې به کم دی هغه کارونه چې دی نه کوي او وایي نو دا دواړه خبرې به دی نه کوي نو یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون دی یو دا آیت مطلب دی دویم چې کم دی عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمایي او دا چې کم دی سرفراز خان صفدر سے چې کم دی دا واقع روړی دا هغه فرمایي چې ځینې صحابه چې کم دی ناستو او خپل مینس کې دا خبرې کولې
چې الله تعالی په کوم کارونو باندې خوشاليږي نوې چا سویل خو نبی صلی الله علیه وسلم ته دغه صحابه دا خبره په طریقه ورسېدي چې ځنی صحابه ناشتي او دا خبرې کوي چې الله تعالی په کوم عمل باندې ډیر خوشاليږي نبی صلی الله علیه وسلم ولته کوم دی دا سوره الصف دی او تلاوت کړو چې الله تعالی په دې کارونو ډیر خوشاليږي نو په سوره الصف کې چې کوم دی پیلنې ټول کې غټه خبره چې کوم ده کنه نو هغه د جهاد ده او دا آیت نمبر 4 کې را روانه ده ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص چې الله تعالی د مؤمن په جهاد باندې انتهایی زیات خوشاليږي نو دې د وجه دو صفونه داسې دي چې کله الله تعالی هغه دو صفونه ته وګوري نو انتهایی په خوشاليږي یو چې کله مجاهدین د جهاد په میدان کې کافرانو ته په صفونو کې ولاړی وی الله په دې ډیر زیات خوشاليږي او دویم چې کله منځګزار خلک په جمع کې د کم دی منځ ته ودرېږي یو الله تعالی چې د دوانو صفونو ته وګوري انتهایی په خوشاليږي وی نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه او د جماعت ته دا خبره وکړه چې تاسو چې کم دی جهاد ته نو ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله تعالی په دې باندې انتهایی زیات خوشاليږي نو په دې کې دغه خبرې دي دریم چې کم دی په دې آیت نمبر 2 کې په دې کې چې کم دی هغه مولیان هم به شامل دي او هغه خطیبان به شامل دي چې عوام متواز نصیحت کی خو خپل په عمل نه کوي الله دې موږ تاسو د دې فهرست نه وباسي کی هغه مولیان هغه خطیبان چې عوام ته سکی نصیحتونه کوي او په خپل هغه کارونو باندې عمل نه کوي دې د وجه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وی د معراج په شپه باندې چې کله بر لاړم د ویما یو جماعت داسې وکتلو چې د هغې شونډې چې کم دی د په قینچیانو باندې کټ کېدي شونډې نوی ما تاسو کلو چې دا کم خلق دي نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی ما ته ویل شول چې د الله پیغمبر دا ستاد امت هغه مولیان دي خطیبان دي چې خلکو ته به واعظ کولو او په خپل به عمل نه کولو دلته چې کم دی آیت نمبر 3 نه چې کم دی ځنی خلکو چې کم دی دا یو هغه کړی دی چې په دې کې هغه خطیبان شامل دي چې واعظ کوي او په خپل به عمل نه کوي الله دې موږ تاسو ساتي او بیا په دې کې چې کم دی ځنی علماء دا خبره کړې ده یو عالم داسې دی او یو مولا داسې دی چې په یو نیک عمل باندې عمل نه کوي نو دې به داسې نه کوي چې دی واعظ پرېږدي مثلا باندې به ځان پویو علماء په دې کې دا تفسیر کړی دی چې یو عالم داسې دی چې نیک عمل باندې څه نه کوي په خپل عمل نه کوي او دا به د عوامو ته چې کم دی واعظ نصیحت نه پرېږدي وی ځکه که چېرته د عالم دلته دا دوانه شیزونه پرېښودل نمبر 1 څه شي واعظ نصیحت او دویم یې څه پرېښودلو عمل نو الله به دې دوانو تپوس کوي نو که چېرته یو عالم داسې چلو کړو چې واعظ یې وکړو او په هغې باندې څه ونه کړو عمل نو الله بدله د یو د دې ګناه سزا ورکوي واعظ یې وکړو عمل یې نه دی کړی د دې عمل سزا به ورته الله ورکوي دې د وجې ځینې علماو دا لیکلي دي چې عالم به کم دی واعظ او نصیحت کوي کدی په عمل یې وکړو نو دله به 2 ثوابونه ملاویږي او که عمل یې په اون کړو نو یو ولا به کم دی عمل د هغه کم شو سزا او یو سزا به دته ملاویږي په دې کې کم دی خطیبان هم شامل دي یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو لم تقولون ولوایتاسو ما هغس لا تفعلون چې نه کوي تاسو دا خبره به بند نه کوي چې څه نه کوي پوره کوي نه تاسو به کتلی وي ځنی بخیل سړی چې کم دی ځنی بخیل سړی هغه نه چې کم دی الله تعالی
مال او دولت څنګه وباسي هغه داسې وباسي ویره کدا فلانکی کار می اوشو زبا دبا صدقه ورکوما خبره باندې ځان پوهیږي زری بخیل سړی نه کم دی الله تعالی څنګه مال او دولت وباسي وی کدا فلانکی کار می اوشو نو زبا صدقه کوما چې کله هغه کار وشي نو بیا دې په شکو پنځ کی وی الته چې حساب کتاب کوي به طبیعت بیا خرابېږي دې د وجه علماء دې ځکه دا فرمایلی دي چې دا یو شی په ځان باندې لازم کوي چې هغه پتا باندې لازم نه الله تعالی چې کوم دی بغیر د صدقینا بغیر د خیراتنا بغیر د منښت نه هم بنده سره مینه کوي مثلا باندې ځان پوهه کې نو یو شی چې کوم دی پتا باندې لازم نه دی ولې په ځان لازم کې نو چې اوس هغه کار وکړو نو بیا تا باندې کوم دی دا شی لازم شو نو چې نه کې نو کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دغه بیا دغه خلق راضي کبر مقتا ډیر نه خوښوا عند الله د الله تعالی په نسبت باندې ان تقولوا دا چې تاسو وای ما لا تفعلون هغه څه تاسو نه کوئ صحابه تاسو کولو وی کم یو عمل زیات بهتر دی نبی صلی الله علیه وسلم وتجکم دې الله تعالی دا آیت تلاوت کولو و ان الله بشک الله تعالی يحب الذين خوخوي هغه خلق چې يقاتلون في سبيله چې جنگ کوي د الله تعالی په لار کې صفا صفه تړلې دي كانهم لك چې دوی بنيان مرصوص یو دیوال دی چې قل سره تین کړي شوی كأنهم بنيان مرصوص الله تعالی کوم د مجاهدینو تشبیه بیان کلا چې دا مجاهدین د چا پشان دي چرته په میدان جهاد کې ودا داسین لکه یو دیوال دی او دا دیوال چې کوم دی د غټو نه جوړ شوی دی او بیا په دې غټو کې چې کوم دی خورا چولې شوی دی او د دې چې دا کمی چون دي په دې باندې چې کم دی بیا لیو راخ کلی دی نو هغه چون دی وته بالکل بند کړی دي نو دې ویل کېږي بنیان مرصوص دا دیوال انتهایی سخت وي کم یو دیوال چې هغه کې کم دی خټه ده او په خټه کې کانی اچولې دي او بیا دا غینه دیوال جوړ شوی دی او بیا چې په هغه کې کم درزونه دي کم چون دي دا غیره پاسه شوی دی لیو نو دا مجاهدین چې کم دی په میدان جهاد کې چې کم دی داسې ولاړی لکه دیوال غونتی نو کأنهم بنیان مرصوص واذ قال موسى او هر کله چې ویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام لقومي خپل قوم ته یا قوم لم تؤذونني ای زما قوم ول تاسو چې کوم دی ازار وایما وقد تعلمون او بشک تاسو پوهیږئ انی رسول الله چې بشک ز رسول یم د الله تعالی الیکم تاسو طرف ته فلما زاغوا پس هر کله چې دوی کاغل ازاغ الله قلوبهم نو کاغل الله تعالی زړونه د دوی والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله تعالی هدایت نه کوي نافرمان خلق ته وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عیسی ابن مریم د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پلان نشته دی نو په قران کې چرته هم د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نوم ذکر کیږي نو الته وسره د مور نوم ذکر کیږي عیسی ابن مریم نو دا عیسی زوی د چا دی مریم علیہ السلام بنی اسرائیل ته دا خبره وکړه چې تورات چې کوم دی دا یو تصدیق کون کی کتاب دی دا د الله طرفه کتاب دی تاسو اومنه او دویمه د دې خبره گواہی کړی دا چې زمانه پس به کوم دی یو پیغمبر راځي چې دا غنوم بوي احمد نو دې د وجه د نبی صلی الله علیه وسلم نه پهله کوم پیغمبر راغلی دی نو دا عیسی علیه السلام دی نو د عیسی علیه السلام او د نبی صلی الله علیه وسلم په مینس کې بل پیغمبر بیا نشته دی دلته عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د دوه خبرو چې کوم دی خپل قوم ته خبره کړې ده یو چې دا تورات د الله تعالی کتاب دی او دویم دا زمانہ پس به کوم پیغمبر راځي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا غنوم بسوي احمد. دې د وجه په انجیل کې چې کوم دی 14 نمبر باب کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره یو نوم استعمال شوی دا غنو هغه استعمال شوی فارقلیت. فارقلیت دا په انجیل کې 14 نمبر باب دی او د فارقلیت نه مراد کوم دی احمد دی. نو چې څنګه په تورات کې دا خبره ذکر ده چې اخرنه پیغمبر بسوق بوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نو دا چې کوم دی په انجیل کې هم کوم دی د دې خبرې ذکر شته چې اخرنه پیغمبر بسوق بوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام. واذ قال عیسی ابن مریم، او هر کله چې ویل عیسی زوی د مریم، یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل انی رسول الله، بشک ز رسول یم د الله تعالی، الیکم مصدقا ستاسو طرف ته تصدیق کوونکې، لما بین یدی د هغه څه چې لمن روان دي من التورات تورات، ومبشرا او زیر ورکوونکی یم برسول د یو رسول، یأتی چې راځي به من بعد اسمه احمد چې رسول معنا چې نامه د هغه احمد ده. فلما جاءهم هر کله چې هغه راغلی دوی ته بالبینات فواضح نخسره، قالوا نو دوی ویل هذا سحر مبین، دا خو جادوګر ښکاره دی. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.